أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عشرو مبشرو چکم الصحابه کرام لس مشهور دي دا غي په باره کې مختصر او په جامع انداز باندې دا غي د ژوند مشهور واقعات القابات دا غي امورنا وغیرہ وغیرہ مونږ ډسکس کړه. دا غي نه وروسته یو څو صحابه کرام داسي چې هغه هم مشهور دي، د هغې کارنامې مشهورې دي، د هغې مختلف القابات دي. تاریخ اسلام کې د هغې نمایه کارنامې دي، نو د هغې هم مختصر ذکر کوو. یو څو کسان دي، بیا د هغې نه مخکې انشاءالله ځو. په دغې مشهور صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د 37 هجری کې د او د علی رضی الله تعالی عنہ په منځ کې یو لړۍ شوې ده، جنگ صفین ورته ویل کېږي. او د هغه وخت نه واله ترته د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د وفات پورې په دې اکثریت اوقاتو کې د پسنسه او خدماني د پاتې شوی دی. تقریبا 60 کاله یا د 60 کالو نه سیوا د شام سره گورنر پاتې شوی دی. 20 سال یا د 20 سال نه سیوا د شام گورنر پاتې شوی دی. او بیګا موږ واقعا بیانوله چې کله علی رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت بدل اغستو، نو د سره خط او کتابت شوی دی، خبره تر شوی ده. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دغه مطالبه کی چې ته د علی رضی الله عنہ د عثمان تعالی عنہ بدل واخله، او غورتی چې حالات سازگار شي بدل باخلمه. بل طرف ته علی رضی الله تعالی عنہ یو جلتی دا وکړه چې شام کې چې کم گورنر امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه سکو، هغه معزول کو، هغه ختم کو. نو دا چې کله د گورنرین معزول کو، نو 60 کاله غالته وخت تیر کړو، 60 کاله پورا اثر رسوخ دا غالته. نو هغه په دغه علاقه کې داخله د خپل ځان سره منظم کړه او د علی رضی الله تعالی عنہ خلاف سکړه ودرېدله. پورا واقعا سیرت کتابونو کې، تاریخ کتابونو کې موجود ده، او مونږ پرونه غینه سره ذکر کړو. خو بهرحال امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هم یو جلیل القدر صحابی دی. ٹھیک تھا. 39 سال ٹوٹل 39 سال او 8 ماہ دا مسند اقتدار پر پائز رہے. مانا 39 سال او 8 میاشتې د پسنسا او خدمانه د اثر پاتې شوی دی. په دې کې به 20 سال د شام گورنری کړی دا، 19 سال او 8 ماہ د حکمران په حیثیت باندې سره د پاتې شوی دی. یعنی 19 سال او 8 ماہ د حکمران په حیثیت باندې پاتې شوی دی، او بل طرف ته 20 سال د گورنر په حیثیت باندې پاتې شوی دی. د دور کله شروع کیږي؟ د خلافت دور د شروع کیږي د 40 هجری نه، یعنی 39 هجری کې 100 کو فاش 39 هجری شوی دا او شپږ میاشتې به شوی دی. ٹھیک ده. نو دا 39 هجری نه پاغي کې 40 هجری کې علی رضی الله عنه سره وفات شوی دی. نو د خلافت چې کوم 13 کال دی، په دې کې سره شپږ میاشتې پاتې وي. کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زمان وروسته به خلافتی 30 سال به زمان وروسته صحیح خلافت پي، زمان وروسته به 30 سال خلافتی. نو په دغه کې خلافت کې چې کله علی رضی الله عنه وفات شو، نو شپږ کاله په دې شپږ میاشتې په 30 سالو کې سوي په دې کې پاتې وي. نو دا د علی رضی الله عنه زوی حسن رضی الله تعالی عنہ هغه سره هغه په دې باندې بیا پاتې شوی دی. حسن رضی الله تعالی عنہ بیا په 50 هجری کې سره د وفات شوی دی. ها په 50 هجری کې، او حسین رضی الله تعالی عنہ سره هغه وروسته وفات شوی دی. نو دغه نروستا د علی رضی الله تعالی عنہ دغه دور نروستا بیا په اکثریت اوقاتو کې امیر او حکمران هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ سره هغه موجود دی. معاویه رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم سره، نو دغه د پلار نوم د سخر بن حرب. ٹھیک تا. او د مور نوم سره
हिंद बिनत उत्बा ठीक था। अबू सफियान सखर बिन हरब دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ سو دا غزوه او ټیک تا د تعلق هم د بنو امیہ خاندان سره و د تعلق د بنو امیہ خاندان سره امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د هجرت په وم کال باندې سره مسلمان شوی دی د هجرت په وم کال باندې مسلمان شوی دی او د مبارک هم دا مشهور دی چې د په تاریخ کې د ټولو نه غټه جنگي بیړه هغه چا تیار کړي و هغه د تیار کړي و چې پاره کې 1700 بحري جازونه پای کړو 1700 یا بعضی یو روایت پکې دا دی چې 1000 بحري جازونه سو دغه په د جنگي بیړه کې وو ټیک تا او دا قبرص طرف ته قبرص چې کوم یو علاقه ده هغه طرف ته سو دا روان کړو نو دا معاویه رضی الله تعالی عنہ 82 سال په عمر کې سره وفات شوی دی 82 سال په عمر کې وفات شوی 15 رجب 60 هجری او ټوټل عمر یې څونه دی 82 سال دا ټوټل عمر دی یعنی د خپل پلار نه تقریبا یو کال مخکې یا د یو کال نه سموده لکمه دغه نه مخکې سره مسلمان شوی دی هندا چې کوم د مور وا او دغه رنګ ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې کوم د دې پلارو هغه د فتح مکی په مقام نصری وی دواړه مسلمانان شوی دي فتح مکی په مقام نه دواړه مسلمانان شوی دي خدای د فتح مکی په مقام نه د مسلمان شوی بلکې دا غینه یو کال مخکې مسلمان شوی دی نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دغه جلیل القدر صاحب کرامو کې ده موجود دی بل صاحب د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ نو عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ یو مشهور لقب دی ٹھیک تا عام طور پیپر کی دا تاسو وختره کیږي ٹھیک تا مصر چا فتح کړی دی نو فاتح مصر د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ دی ٹھیک تا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ دی روایت ددنه 40 احادیث ددنه سدي نقل لی 40 احادیث ددنه نقل لی ٹھیک تا په 43 هجری کې د سره وفات شوی دی 43 هجری کې د وفات شوی دی او په 21 هجری کې مصر کله فتح کړی دی مصر په 21 هجری کې فتح کړی دی په دغه ټیم کې امیر څوک ته خلیفہ څوک ته نو په دغه ټیم کې خلیفہ عمر رضی الله تعالی عنہ دی نو دا عمر تعالی عنہ په دور کې مصر سره د فتح شوی دی نو فاتح مصر ویل کېږي چاته عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ ته فاتح مصر ویل کېږي فاتح مصر ویل کېږي ٹھیک تا صعب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ صعب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ٹھیک تا نو صعب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا هم یو جلیل القدر صحابي دی 17 سال په عمر کې د سره مسلمان شوی دی 17 سال په عمر کې مسلمان شوی دی او په غزوه احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمی یا سعد فدا ک امي و ابي ساده غشولا پتا دی زما مور او بلار دوان سي قرباني او د مبارک هم د رضی چې دریای دجله ټیک تا دریای دجله کې د خپل اسونه چې کم دي سو هغه خپل اسونه زغلولي په کې ټیک تا په غوبو کې ډیر په جذباتو کې ډیر مخ کې تلو چې کوم د مبارکي به اقبال چې کوم خبره کړی دا کنه چې हम ने दौड़ाई बहर ظلمات में दौड़ाई गोड़े हमने نو هغه د مبارکي دا خبره ده ایرانیانو ل یو لوی شکست چې کوم د سره هغه د وجنه سره ورکړی شوی دی ایرانیانو ته یو لوی شکست د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د وجنه سره ورکړی شوی دی نو فاتح مصر عمرو بن عاص رضی الله عنه او فاتح ایران چا فتح کړی دی نو فاتح ایران سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ٹھیک ہے روایت ددنه تقریبا 270 روایت ددنه سدي نقل لی 270 روایت ددنه نقل لی 54 هجری کې وفات شوی دی 80 سال په عمر کې 80 سال په عمر کې د سره وفات شوی دی ٹھیک ہے نو دا د دې صحابي د لوی کارنامه وا چې د په زمانه کې د په وخت کې ایران فتح شوی دی ایران فتح شوی دی نو دا د دې دوه صحابه کرامو مشهور القابات سری هغه دي ٹھیک تا چې کوم صحابه کرامو حکومتونه کړی دي یعنی د حکمران په حیثیت باندې پاتې شوی دي د حکمرانانو په حیثیت باندې پاتې شوی دي هغه صحابه کرامو تعداد څومره دی نو دغه تعداد 21 ښه سری 21 دغه تعداد دی یو دو سيزونه دي هغه تاسو به تور اساینمنت خپل ځان سره د تاسو نن سره نوٹ کې چې د بنو عباس او د بنو امیہ د بنو عباس څومره کسانو حکمرانی کړی دا
ٹھیک ده. او د بنو امیه څومره افراد سره هغه حکمرانی کړی ده. دا تاسو ګوګل کې یا چې په کتاب کې وګورئ نو دا یو مشهور ام سی کیوز دی او دا په پیپر کې د فیډرل په دې ټیسټ کې هم راغلی او په دې نورو ټیسټونو کې هم راځي چې ټوټل د بنو عباس حکمرانان څومره او د بنو امیه حکمرانان ټوټل څومره. خو دلته دا خبره موږ وکړله چې علي رضی الله تعالی عنہ دا ساری ټوټل چې کوم صحابه کرامو چې هغه حکومتونه کړیو نو هغه سنو هغه تعداد کې 21 کسانو سو هغه تعداد کې 21 کسانو. ها د دین علاوه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په باره کې دارازي چې د هغه اولنې صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نرستا صلی الله علیه وسلم نه روستا په کعبه کې د قرآن په تلاوت باندې د سره د سزا ورکړې شوې ده. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې کله به د قرآن تلاوت کو نو هغه ظلمونه کوله. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روستا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هم داسې صحابي دی چې د هم او د قرآن تلاوت کوو دبا قرآن تلاوت کو او په ما د کعبه کې نو د هم پورا سزاګانې سره ورکړې شوې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 100 صحابه کرامو په باره کې داغي په باره کې سم مشهور اقوال دي. یو قول پاغي کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې دی چې په انسانانو کې د ټول نه رحم دلا انسانانو کې د ټول نه رحم دلا څوک ته ابوبکر دی او د الله تعالی د حکم د احکام الهی په تعمیل کې د ټول نه زیات سخت عمل کوونکې الله تعالی په حکمونو باندې د ټولو نه زیات عمل کوونکې انسان هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دی او د ټولو نه زیات حیاناک عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دی او په حلال او حرام باندې زیات پویدونکې حلال او حرام باندې زیات پویدونکې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دی او فقاریانو کې قاری بهترین قاری سید القراء ورته ویل کېږي نغه ابی ابن کعب دی ها ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نو دته سید القراء ویل کېږي یعنی د قاریانو سردار او سید الشهدا ویل کېږي امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ تا امین الامه دا لقب د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دی عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دی. ٹھیک تا یو مشهور بل صحابي دی مغیره بن شعبہ چې دته والی کوفه او بحرین هم ویل کېږي د بحرین او د کوفی سره والی پاتې شوی دی دغه والی پاتې شوی 133 روایت د دنه سدي نقل لی 133 روایت د دنه نقل لی. ټیک ته 4 هجری کې د مسلمان شوی دی او په شعبان 50 هجری کې د 70 سال په عمر کې کوفه کې وفات شوی دی. ټیک ته نو دا چې کوم مشهور صحابه کرام دي د دې سنسا معلومات سادل بکار دي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن قیس دا خپل نوم دی والی یمن ته ویل کېږي والی یمن د یمن والی هغه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی او د بحرین او د کوفی والی هغه مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ دی. یمن کې اشعار چې کومه قبیله و نو د غیسو سردارو ابو موسی اشعری رضی الله عنہ دغه سردارو. ټیک ټا ټوټل روایت چې دنه کم نقل 360 دي 360 حدیث د دنه نقل دی. په 33 هجری کې 61 سال په عمر کې سره وفات شوی دی 61 سالو په عمر کې وفات شوی دی. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا هم یو مشهور صحابي دی د لقب محبوب رسول له محبوبي رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات محبوب او ډیر زیات خوښ سوکو هغه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دی. او دا خبره هم تاسو یاد کې دا باقاعده په ټیسټ کې چې کوم ام سی کیوز راغلي زاغه تاسو سره اکثریت شیر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله طائف تلاړ او په طائف کې چې کوم دعوت ورکو یو صحابي وسره یو نوجوان وسره دا غي صحابي نوم وي هغه څوک ته نو هغه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دی. ها دا پیپر کې راغلي هم دي او دا پوره واقع خو تاسو ته شاید چې یاد به هم تاسو ته وي چې هغه د خپل مور سره را روان دی په قافله کې او د غینه قافلې نه چې د چا سره پټ کړی دی نو بیا په مختلفو خلکو باندې خرشوي دی خدای تل کبرا رضی الله تعالی عنہ باندې خرشوي دی او هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په تحفه کې سره دایوت اور کړی دی. ٹھیک تا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت مور پلار ته پته لګیدلی دی بیا په سیغه راغلی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی الله رسول چې دا زموږ زویره زموږ سره پرې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي که پرس که بخپله باندې زی
نو ټیک تا خو کپره که بخپل باندې نزي نو تاسو به نه بوزئ. نو هغه ټوله واقعه هم سیرت په کتابونو کې صدا موجود ده او دا هغه صحابي دی چې د ذکر په قران کې سره هم راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په تحفه کې چا ور کړو خدیجه کبرا تر ها سو دا په تحفه کې ور کړو. خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها وراره دی ٹھیک تا داغه نوم دی حکیم بن حزام. حکیم بن حزام په 400 درهم باندې په مکه کې په اوکاز منډه کې اوکاز دا سره یو بازار دی یو منډه ده په مکه کې دایسه د په اقضی کې سوا غستو دی په اقضی کې غستو. نو بیا باندې غالبا چې خدیجه کبرا ته نه غسل او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ته تحفه کې ور کړی دی. نو دته محبوبي رسول ورته ویل کېږي ټیک ته محبوبي رسول ته ویل کېږي او بل خادم رسول خادم رسول ویل کېږي. انس رضی الله تعالی عنہ ته خادم رسول چاته ویل کېږي انس رضی الله تعالی عنہ ته خادم رسول ویل کېږي ټیک ته. خابل زید بن ثابت زید بن ثابت الانصاری تعلق د انصارو د قبيله د خزرج سره وکړه قبيله خزرج سره درسو تعلق او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو نو دا سو د اسلام قبول کړو د اسلام قبول کړو ټیک تا. او بعضی د په باره کې وایي چې دا صرف د 11 سال په عمر کې سره اسلام قبول کړی د عمر د سو هغه 11 سال ټیک تا. ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا کاتب وہی مقرر کیا ہے. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت کو نو ده هم خپل کاتب سو ده هم خپل کاتب سره د مقرر کړل دی ٹھیک تا. خپل مایک اپ ساتي جی आवाज ناراضي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې د يهوديانو چې کوم زبان دی هغه سره په ول سرزو کې د سو زده کړو سره په ول سرزو کې د زده کړو. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته زده کا نو هغه د سو زده کړو ټیک تا. نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د مدینه منوره سره قاضي دی. عمر رضی الله عنہ په دور کې د مدینه منوره قاضي دی او د عثمان رضی الله عنہ په دور کې د بیت المال سره نگران دی. بیت المال ذمہ داری د عثمان رضی الله عنہ په دور کې ده او د عمر رضی الله عنہ په دور کې د مدینه سره قاضي دی ٹھیک تا. 45 هجری کې تقریبا د سره وفات شوی دی 45 هجری کې د وفات شوی دی ټیک تا. او زید بن ثابت دا هغه صحابي دی چې د قرآن درجه مکیدو کې هم د سره پورا کار کړی دی خل سره پورا کار کړی دی ټیک تا. خود زید بن ثابت رضی الله عنه په باره کې دا مشهور دی چې د په علم المیراث علم الفرائض او تویل کېږي علم الفرائض علم المیراث یعنی علم الفرائض پاغي کې د زیات سو زیات په هیدونو کې او زیات مهارت د په سمانه په علم الفرائض معنی دتا زیات مهارت نو دا په کې هم د دفار کې دا خبر ده ټیک تا. حبر الامت حبر الامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو لقب دے حبر الامت حبر الامت. رئیس المفسرین ورته هم ویل کیږي رئیس المفسرین هم سره هغه ته ویل کیږي او حبر الامت ورته هم ویل کیږي. نو چې د کم القاباتو هغه موږ مخکې هم سویلو ټیک تا. والی بصره والی بصره چاته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي ټیک تا. والی کوفه او بحرین مغیره بن شعبہ. والی یمن ویل کیږي ابو موسی اشعری او والی کوفه او والی بصره ویل کیږي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ٹھیک تا. د مور نوم دی ام الفضل لبابه بنت حارث. د دنه روایت څومره نقلی نه 1660 احادیث د دنه سدي نقلی تاسو مخکې ویل ټیک تا. 68 هجری کې د 71 سال په عمر کې سره وفات شوی دی 68 هجری کې د 31 سال په عمر کې سره دا وفات شوی دی ټیک تا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترز وی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترز وی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوسو صحابه کرام په باره کې ویلو چې تاسو د دین قرآن زده کې دا منتشر معلومات دي خو بهر حال په یوځه کې کله کله په یوځه کې د دې ملاویدل هغه لګرانی یا یادي خو هغه په ذهن کې به تازه شي نو دا به ان شاء الله پیدا کوي ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور صحابه کرام په باره کې ویلي چې تاسو د دین قرآن زده کې خذوا القرآن من 40 ټیک ده. زلور کسان نو سو کې دا غینه قرآن زده کې دا غینه قرآن زده کې. یو پای کې د
ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ، او سالم رضی الله تعالی عنہ چې دا مولا د چا دی؟ مولا ابي حذیفه. دا ابي حذیفه سره دا مولا آزاد کړه سره غلام دی. ٹھیک تا؟ نو سالم او معاذ ابی ابن کعب ابن مسعود رضی الله عنهم د دې سلورو کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د دې سلورو کسانو قرآن سکه قرآن د دې زکی دی په قرآن کې ډیر سدي ماهر دي. او مخکې تاسو وی چې د معاذ رضی الله تعالی عنہ په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. ٹھیک ده؟ معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د 18 سال په عمر کې اسلام سره قبول کړی دی او د یمن سره د یمن گورنر پاتې شوی دی. د یمن گورنر سره هغه د پاتې شوی دی. سو کال نو 2 کال سره دی دغه شوی دی گورنر پاتې شوی دی. او دا هم هغه صحابي دی ٹھیک ده چې 18 هجری کې د 36 سال په عمر کې 36 سال په عمر کې طاعون بیماری باندې د سره طاعون بیماری باندې د وفات شوی دی. طاعون بیماری باندې د وفات شوی دی. نو دا طاعون بیماری چې کوم راغلی دا نو اگر چې په مختلفو اوقاتو کې براغلی خو دلته دا چې کوم ذکر دی نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې طاعون بیماری سره راغلی دا. ٹھیک ده؟ روز العنف کې علامہ سہیلی نقل کې علامہ سہیلی روز العنف کې چې 60,000 نه سیوا صحابه کرام په دې کې دا خلق سری په دې کې شهیدان شوی دي. ٹھیک ده؟ 60,000 نه کسان خلق په دې کې شهیدان شوی دي طاعون په دې بیماری کې. او د دې مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کوم علاقه کې نو هغه زید زما او چې په کوم علاقه کې دا وبارال نو هغه زینه بیا راځي هم عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا د اسماء بنت ابي بکر سودا دا غزو اسماء بنت ابو بکر دا غزو. ٹھیک تھا؟ خان بنو امیہ کی حکومت نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک تھا؟ دا سو دینه تسلیم کړي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لقب دے سیف الله. دا لقب دے سیف الله او دا لقب ورته ورکړی شوی دی په غزوه موته کې. غزوه موته دا په 8 هجری کې شوی ده. ها په 8 هجری کې دا شوی ده او دته چې کوم دی لقب د سیف الله دا ورته ورکړی شوی دی. او دا خبره مې یاد کړئ چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته شکست چا وجنه ملاو شوی نه هغه ته د وجنه ملاو شوی دی. ٹھیک ده؟ د قبیله بنو مخزوم سره د سره تعلق دی. قبیله بنو مخزوم سره د تعلق دی. 21 هجری کې په همس کې سره وفات شوی دی. همس. ٹھیک ده؟ همس دا د شام یو مشهور علاقه دی، مشهور ښار دی، دلته سره وفات شوی دی. ٹھیک ده؟ غزوه موته کې دا په 8 هجری کې چې کوم شوی ده نو په دې کې دغه لقب د سیف الله ورکړی شوی دی. امیر معاویه رضی الله د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې چې کله هغه امیر شو نو لږه موده پسې د سره معزوله کړی دی. د سه په سالارو خو د معزوله کو او د پسې باندې او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه هغه سره هغه امیری د لشکر چې کوم امیرو نو هغه سپه سالاره هغه وګرځو. ٹھیک تا؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته فاتح عراق او شام ویل کیږي. دا په زمانه کې یعنی د وجنه عراق او شام چې کوم علاقه و داسې دا فتح شوی. ها دا سوي فتح شوی. تاسو مخکې چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته ویل کیږي فاتح ایران. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ایران اغستا فاتح ایران ویل کیږي. عمر بن عاص رضی الله عنه ته فاتح مصر ویل کیږي. ٹھیک تا؟ فاتح مصر سے دې ته ویل کیږي. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د تقریبا په 6 هجری کې یا په 7 هجری کې سره د مسلمان شوی دی. ها په 6 هجری کې یا په 7 هجری کې د سره مسلمان شوی دی. ٹھیک تا؟ غزوه خیبر کې چې مسلمانانو ته کوم فتح ملاو شي و د يهوديانو په مقابله کې. ٹھیک تا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تکله دا غینه سه دی واپس کې را روان دی انه یو زنانه دیلا رسول الله صلی الله علیه وسلم څور کړی زهر ور کړی دی. دا هغه زنانه نوم دی زینب. دا هغه زنانه نوم سره زینب دا هغه سره نوم دی. او دا چا خد نو سلام بن مشکم دا یو يهودي دی. دا دغه سو خزو سلام بن مشکم دا دغه خزو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکانه کې جګم دی ساچولی زهر ورتا چولی. ٹھیک تا؟
د غزهار اگر چې په دغه دعوت کې نور صحابه کرام سو هغه هم شریکو پدې کې طریق سو شریکو پدې کې نو یو صحابي دی بشر بن برا بشر بن برا دا سره دا یو صحابي دی هغه سو هغه هم په دغه دعوت کې ناشته دا کانه چې کله هغه پړ نو هغه سره هغه شهید شو هغه شهید شوی او نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصاص په تور باندې دا زرنا سو دا قتل کړی وخا دی بیا وجلی وا چې پته ولګی چې دی په دې کانه کې زهر اچولیو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم دغه کانه خړلی دا او د اخیره وخت پورې د وفات پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغې د سو هغه ته تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د سو مخصوص دو با تکلیف ورتا مخصوص دو ورتا مدینه منوره ته اولنې معلم داعی چې کوم لګلې شوی دی نو هغه د مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ او د سعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ